فصل في الصنف الرابع الحكم فيهم أنه إذا انفرد واحد منهم استحق المال كله لعدم المزاحم وإن اجتمعوا وكان حيز قرابتهم متحدا كالعمات والأعمام لأم أو الأخوال والخالات فالأقوى منهم أولى بالإجماع أعني من كان لأب وأم أولى ممن كان لأب ومن كان لأب أولى ممن كان لأم ذكورا كانوا أو إناثا وإن كانوا ذكورا أو إناثا واستوت قرابتهم فللذكر مثل حظ الأنثيين. خجدات سلورم صنف ديت ذوي الأرحامنا او بسلورم صنف کی چکم ذوي الأرحام دي لاندې لیکلي ينحسران في 10 لس کی منحصر دي اول او دویم او دریم دا عمد عینیه خالی او علاتیه او دغه شان خیفیه دریش او څلورم عمی خیفی دی د څلور شو او پنځم شپږم اوم خالی عینی الذی خیفی او اتم نهم لسم خالا عینیه علاتیه و خیفیه. برحال څلورم صنف کی چکل منگا و ذوی الارحام و میراث تقسیمه و څلور صورت جوړیږي انتهایی آسان. اول نمبر کچری بدی څلورم صنف کی د ذوی الارحام نه یو وارث ځان لراله ټول مال بوړي عمراله کاری او ټول مال بوړي عمی خیفی راله ټول مال بوړي خال راله نور څوک نشته ماما ټول مال بوړي دغه شان د مور خور چې دا ماما خور دا ځان له ټول مال بوړي زده شولا پسن فی رابع کې چې کم ذوی الارحام والا ورثدي اول صورت کې شریدا یوازي یو راله کې مذکر او مؤنث چونکه مزاحم و مقابل نشته ټول مال مستحق به ټول مال بوړي زده شو. الحكم فيهم حكم بديو کی داده انه اذا انفرد واحد کچری ځان لشي یو منهم بدوی کی استحق المال كله مستحق د مال به جوړیږي د ټول مال لعدم المزاحم ذکر دې مزاحم نشته مقابل دا یو صورت وشو. دویم صورت توقشي دغه صنف رابع والا دوا یا د دوو نزيد جمع شو ځان لنه دې ډیر دي یو قید د صنف رابع والا ورثه چې دي د ذوی الارحام دا زید دي او دویم قید حیز قرابت جهت قرابت متحد دي صرف د بلار ولدي یا صرف د مور ولدي. نو په دې صورت کې مولوی صاحب توجه د دوه قید دي حکم دا دی چې کوم اقواوی غلب میراث ورکو او کوم چې غیر اقوا دی هغه محرومو. مثلا عمه ده عمه عینیه ده او بل عمه ده علاتیه ده او بل عمه ده خیفیه ده نو عینی له اعتبار ورکو. قوت قرابت کی قوی ده کنه ان ذا قرابتین اولا من ذی قرابت واحده لا سوا او که عما علاتیه و خیفیه ده نو علاتیه له به ورکو خیفیه و محرومو. هم دغه شان عما عینیه موجوده ده او عمی خیفیه به هم عمی عینیه له ورکو او عما علاتیه ده عمی خیفیه به هم عما اللاتی ورکو. دغه شان خال کی عینی با خلاصه دا شولا په دغه صنف رابع کې کوم ورثه دو نزيد جمع شي نو قوت قرابت چې دی له درجه ورکو اعتبار ورکو
عینی به په علاتی باندې او علاتی به په خیفی باندې اولاوي بس خبره ختمه ویل کوم که آسان دی یو مثال به ولیکو تاسو ګورئ رکشه عامی خیفی عینیه ټول میراث به دی ورکو ورسېدل په دغه شان کدا عم شي اما خیفی شي یا علاتی شي به ټول میراث دی ورکو وګورئ وإن اجتمعوا كجرج مشي وكان حيز قرابتهم متحدا او جهة قرابتهم متحد وي لاندې لیکلي بأن يكون الكل من جانب واحد لك عمات راشي اعمام راشي دا یو دغه نه دي خو اعمام کې لأمين يدوخا او یا اخوال او خالات راشي نو کوم دار فلقوا منهم اولا اقوا بدیو کی باولاوی بالاجماع سمنا اني من كان لاب و ام څوک چې لاب و ام وی عینی اولا ممن كان لاب علاتنا باولاوی ځکه د قرابت د جانبین دي لان قرابت الجانبین اقوى من جانب ومن كان لاب او څوک چې لاب وی دا باولاوی ممن كان لام دا غچانه چغل ام وی لأن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم لاندي لكلي رسيبي أو بي ذكورا كانوا أو إناثا مذكروكم مؤنثو عيني با دا اللاتينا واللاتي بدا خيفينا أو لاوي بس تا خبر وا سو سورة شو دعا وكشي دريم سورة وإن كانوا ذكورا أو إناثا واستوت قرابتهم درم صورت دار توجه جی قرابت یو دی مانا صرف د پلار ولدی یا صرف د مور طرف دی خال او خاله دا او یو عمی خیفی او عمه دا نو که گنمو او جهت قرابتی هم یو او مذکر و مؤنث پکیو نبی به حکم دای مذکر ته د مؤنث په مقابله کې ډبل ملاویږي غنو یو جهت قرابت یو سره بلار طرف او سره د مور طرف په دوه قاعده دریم قید ور سره ولګوا او قوت کم برابرو خالی عینی او خالی عینیه او عمي خيفيه او عمي خيفيو نور سروایا درې شو او مذکر او مؤنث ګډ وډو څلورم قید پکې دا شو نو وسی حکم دا د مذکر ته د مؤنث نه ډبل ملاويږي قیدونه باندې پوه شولې غنمو جمع راغلی و یو او جهت قرابت یو صرف د بلار والو یا صرف د مور والو دوا قوت قرابت کې برابرو دواړه عینیو دواړه علاتیو دواړه خیفیو درې مذکر او مؤنث ګډ وډ راغلیو څلور حکم ادار مذکر ته بنا مؤنث په مقابله کې ډبل ملاویږي دا وران کا انا مخ کې غلط لکه دلته خال عینی خالی عینیه دا دو ملاو شي دا به یک پوه شلې بي همدغه شان بل مثال خیفیه او کدا علاتی و به خوا محرومیږي هغه به دویم صورت ده یا دا عینیه و به هم محرومیږي او دلته کدی دواړو کې دا علاتی و به دا محرومي دي او هغه علاتی و به محرومي دي
یا خو دویم صورت و څلور قیده به لږه ورته وګورئ. نو هغه درې مخکیني دي ورپسې دا وایي وان کانوا ذکورا او اناثا که مذکر او مؤنث ګډ وډ راغلي وو واستوت قرابتهم البته قرابت برابر دی معنا دریم قید پکې دا خبره پکې نشته دی چې یو قوي دی او بل کمزور دی. نو فللذکر مثل حظ الانثیین مذکر تبا فمثل دیسیر دو جنکو ملاویگی که عم و عمت کلاهما لأم وی یا خال و خالوی کلاهما لأب و ام وی یا صرف لأب وی یا صرف لأم وی ورسید لأب. سلورم سورت وإن كان حيز قرابتهم مختلفا فلا اعتبار لقوة القرابة لکبر ہوئے. سلورم سورت دا دے چې حیز قرابت متحد نوی. د څلورم صنف څلورم صورت دا دی چې ذوی الارحامونه کم ورثه دي دي دا د پلار والا رشته ولا هم وي او د مور والا رشته ولا وي. معنا عمي خیفی یا عما عینیه علاتیه خیفیه وي او ورسره خالی عینی او دغه شان خالی عینیه وغیره هم وي. د دوړو طرف والا موجود شي پوه شولې به اوس به قوت قرابت له اعتبار نه معنی یو طرف عما عینیه ده او بل طرف ته خالی خیفی دی ایدي دوړو له به ورکو. یو طرف ته عما خیفیه ده او بل طرف ته خالی عینیه ده دوړو ته به ورکو. قوت قرابت له اعتبار نه خودم ربي چې د بلار والا ولا با سلسان ورکو او د مور والا ولا با سلس ورکو. ځکه بلار مور چرای شم دغه شان حکم وي مور ته سلس او بلار ته سلسان وي بقایا پوه شولې به ووري. د څلورم سورت د سنفرابه هغه دا چې حیز قرابت یو نه د بلار والا رشتہ داران په دې صنف کې او د مور طرف ولم وي. نو کوم د قوت قرابت له اعتبار نه ورکو په دواړو به تقسیمو ادا سی وکاو چې بلار والا رشتہ دارانو با سلسان ورکو د مور والا ولبا سلس ورکو تیوران کله ټوران کوره کی کومه نټیم بیاړه دي نه کاده جورانه کی اور سره دا مولیکا د دوړ یو شو دا بل ورسته ولیکو دا خالی عینی خکاری درته نو سره د دینه چې قوت قرابت کړه کمزور دی او دا قوی دی او حیز قرابت یو نه دی دغه بلار طرف دی او دا د مور طرف دی. اوس حکمدار سلطان تین نو مسله جوړ کو ایک بدل ورکو پوه شولې به مسله بدیو کې دادا دیولم دو ورکړه پدیو کې عینین دی علاتیم دی خیفی دی نو قوت قرابت به باریو کې بیل شلو به بدیو کې صرف عینی وری او د سی ولي کړه عما عینیه روز بدا محروم کو دا دو بده ته ملاوي او دلته ورسره مثلا خاله الله تیرا غلی دا به محروم کو یک بمده ته ملاوي پویږي به او به کې بده عینی کې مذکر او مؤنث دواړو مذکر ته به ډبل ملاوي کې مؤنث سبق لګ ملاوي دا توران کا پورے ولیکو ټول روان کټو دا بورډ سیستم لو صحیح دی تاسو ګورئ الیکشن آسان دی خو بس ټول صورت اب کې راغونډيږي
عینیه خیرم دی عدلته عینی دغه شان او اخره کې خیفیم ولیک بالفرض رسیبی نو حیز قرابت یو نه د دوړو طرفونو دي مثلا اولن تین نه جوړ کوم دو بدیو ته ملاو شي یک بدیو ته ورسېدلې به دیو کې دا عینیه ده د علاتیه ده او دا خیفیه ده او دا عامم خیفی ده دا درې وړه دا ټول محروم شي دو صرف د دې څه شو دیو کې دا خالی عینی خالی علاتیه دا محروم خالی عینی خیفیه دا محروم نو دا دواړه پاتې شو پکې دې کې به څنګه دویمه قاعده درې مو چلو مذکر ته په مؤنث مقابله کې ډبل ملاويږي نو دا دود یو دا ایک ده دا څه ده کنه ابي سے بشری کا ایک دا ودی څو تین او ایک څه نسبت ده تباین ده کنه نو تبلاله شم مثلا دې ته تین دونی چې یو تین کوم تین دو بدته ملاوي شي ایک بدته پوه شولې بي ګورې دا وإن كان حيز قرابته مختلفا كحيز قرابته مختلف فلا اعتبار لقوة القرابة اعتبار بقوة قرابت لا دي اعتبار سره نه ورکو چې بلارغه قوة قرابت دې دل به ورکو مورغه نه دی یا مورغه دی بلارغه نه دی دوړ به ورکو كعمة لأب وأم وخالة لأم دوړ به ورکو او خالة لأب وأم وعمة لأم دي کې من دوړ ورکو ادم ربي فصلوسان لقرابة الاب لبوي وهو نصيب الاب د پلاری سره کنه دوی سي د پلاری وصلوس لقرابة الام بوي وهو نصيب الام د مور سره ثم اصحاب كل فريق به هر فريق تکم ورسېدلا يقسم بينهم دغه طریقه ودا ما چې ولیکلا کمال اتحاد حيز قرابتي دغه څنګه چې حیز قرابت یو شی په کومه طریقې تقسیمه ولا غو طریقه به تقسیمه یعنی قوت قرابت لبه اعتبار ورکو عینی په مقابله کې بعلتی خیفیه محرومکم او به ذکور او عینیه کې چې کله مذکر او مؤنث او مذکر لبه مؤنث په مقابله کې ډبل ورکو بس وکونو باندې